نور محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه او د جمعې شپه د مبارکه شپه ده. په دې مبارکه شپه باندې دا وظیفه یو مرتبه وکړئ، یو ځل دا وظیفه وکړئ. د دې وظیفې ډېر عجیبه فضیلت دی، ډېر عجیبه خواص دی دې وظیفې. او دا وظیفه چونکې د الله جل شانه په نومونو کې یو ښکلی او زبردست نوم دی، الباقیو. الباقیو دې ته وایي محترمه همیشه باقي پاتې کېدلو والا. نو همیشه څوک پاتې کېږي؟ تاسو ته ښه پته ده. همیشه نه پیریان پاتې کېدونکي دي په دنیا کې، همیشه نه انسانان په دنیا کې پاتې کېدونکي دي، او همیشه نه مال او دولت پاتې کېدونکی دی، همیشه نه بینک بیلنس پاتې کېدونکی دی، او نه زراعت او مراعات او نه بنګلې او نه ملکونه، بلکې دا ټول بس شي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. الله تعالی فرمای هر څه فنا کېدونکي دي، صرف د هغې رب ذوالجلال هغه ذات چې هغه وحده لا شریک له دی او باقی ذات دی. همیشه باقی فاتو کېدونکی ذات څوک دی؟ صرف د الله جل شانه دی. محترم مسلمانان، دا د هغې رب کریم زبردست اسانه وظیفه ده، او علماو پې تذکرې کړي دي چې صرف ظرف یې ویلو سره د دې وظیفې ډېر زیات عجیبه فضیلت دی، ډېر زیات عجیبه تاثرات دي د دې وظیفې. نو کوم مسلمانان چې غواړي چې الله تعالی زمونږ حاجت پوره کړي، د جمعې زبرګه شپه هم ده، په ډېرو شپو کې دا شپې ته ډېر زیات دخل حاصل دی. هغه مسلمانان د انشاءالله زما دا غږ چې څوک اوري نو دا وظیفه ځان نن خامخا وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله تعالی مو همیشه دپاره دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله کامیاب او کامران ساته. الله تعالی مو دنیا او د آخرت خوشحالۍ کامیابۍ نصیب که. او څومره بیماران دي الله تعالی د صحتونو ټولو ته ورکړي، څونه بې رشتې زنانه دي الله تعالی د هغوی نکاحګانې وفرمایي، څونه به بې واده هلکان دي الله تعالی د هغوی نکاحګانې وکړي، څونه د چا ارمانونه دي په زړه باندې رب کریم د ټولو مسلمانانو ارمانونه پوره کړي. محترم مسلمانان، نن زمونږ وظیفه د الله جل شانه د اسم ذات نوم دی الباقی. الباقی محترم دا د الله تعالی نوم دی، همیشه پاتې کېدونکی، یعنی ټول هر څه ختمېدونکی دی، خو صرف د الله تعالی ذات په موجود وي. څنګه چې اول موجود و داسې اوس هم موجود دی، او څنګه چې نن موجود دی داسې محترم را روانه زمانه کې به هم موجود وي. هر څه به ختم شي، د الله تعالی ذات نه ختمیږي. زمونږ زندګي 50 کاله ده، موږ باندې هم زوال را روان دی، موږ باندې هم مرګ را روان دی، موږ باندې هم تیارې را روان دي، موږ باندې هم ظلمت را روان دی، موږ باندې هم محترمو د الله تعالی د سیړه آخرت را روان دی، او بیا جهنم دی یا جنت دی. خو موږ مسلمانان نه یو دوه خطا شوي دي. د دې 81 کالو زندګۍ دپاره موږ هغه مردارې لړلې ککړې وکړلې چې الله تعالی دې معافي وکړي. 50 کاله زندګۍ موږ نه یو دوه خطا کړي دي چې څه وکړو او څه ونه کړو. خو کوم بهترین انسان هغه دی چې خپل ځان د الله تعالی په دین باندې منور کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې منور کړي، د انسان کامیاب دی. راځه وظیفې سیټ ته ځو چې کم کس د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه باندې، خاص کر د جمعې په شپه باندې په خپل ځای باندې کینی او 10 چاردام وکړي، ورسره یو 2 رکعاته نفل صلات حاجت وکړي. کو نفل یې کولی شو خو ډېره زیاته بهتره ده، کو نفل نشي کولی او 10 چاردام هسې وکړئ، کو 10 چاردام هم نشئ کولی هسې په مصله باندې کښېنئ د ماسخوتن د مونځ نه پس یا د ماښام د مونځ نه پس، او زر کارته په یو ناسته باندې الباقیو د دې معنی د همیشه باقی کېدونکی ذات. دا به تاسو ووایئ انشاءالله محترم، الله تعالی به تاسو د هر ضرر نقصان نه تاسو محفوظ کی، او انشاءالله تمام نیک اعمال به تاسو الله تعالی قبول کی. خو بیا حدیث مبارک راځي الدعاء مخ العباده، تقریبا دغسې الفاظ مفهومې دی،
دعا د عبادت مغز دی نو په دغه شپه باندې دی وظیفې نه پس په ځان دپاره ښه ډېره دعا وغواړئ نو دا دعا غوښتل هم په نیک اعمالو کې راځي تاسې 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړو دا هم په نیک اعمالو کې راځي نو یو سړ ته تا د الباقي وظیفه وکړه زر کرته او د دې فایده دا ده چې الله تعالی به د تمام نیک اعمال قبول کړي چې نیک اعمال دې قبول شو نو پوه شئ چې وظیفه دې هم قبوله شوه پوه شئ چې دعا دې هم الله تعالی قبوله کړه نو کوم مسلمانان چې په دې شپه باندې دا وظیفه وکړي ان شاء الله چې الله جل شانه به هغوی له دعاګانې هم قبول کړي د هغوی نوافل به هم الله تعالی قبول کړي هغوی له الله تعالی حاجتونه هم پوره کړي مشکلات به هم الله تعالی آسان کړي نو دا وظیفه ان شاء الله خامخا د خپلو ځانونو دپاره د خپل اهل و عیال دپاره د خپلو وارثو دپاره د خپلو خاوندانو وروڼو دپاره خپلو مسافرو دپاره دا وظیفه ان شاء الله وکړئ خو یقین هم د الله تعالی په ذات او په صفاتو باندې چې الله تعالی ورکولو غوازله ذات دی الله تعالی صمد او باقي ذات دی موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو الله تعالی مو ډېر زیات خوشحاله او باد ساته جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا